الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ګرانو معززو لیدونکو او کتونکو خویندو ورونو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د تیر په سیر باندې یو ځل بیا ستاسې ته مخاطب کیږو او هغه د دې دپاره چې د رمضان مبارک په میاشت کې ډیر دا یو موسم دی او په دې کې هغه څه مستحبات ډیر زیات دي په نسبت د نورو میاشتو باندې د کال د 11 میاشتو. د دې د وجې نه دا مو خوښه وشمېرله چې را محترمو معززینو لیدونکو او کتونکو پښتنو ورونو ته د دې بیان وکړو چې یوازې رمضان مبارک کې صرف دا د روژې میاشت نه ده چې فقط دا روژه ونیسو، بلکې په دې روژې کې لکه څنګه چې موږ مخکې په نورو بیانونو کې دې ته اشاره کړې ده چې دا د یو موسم مثال لري، د دې نه ګټه او فایده اخیستل پکار دي، خپل زاړه تاوانونه پکې راسر کول غواړي، همدارنګې ګټه او پکې د مستقبل لپاره کول غواړي. نو په رمضان مبارک کې ډیر داسې مستحبات یا سنت او نفلی عملونه دي چې دا ډیر زیات اجر او ثواب لري په دې میاشت کې، او نبی صلی الله علیه وسلم تقریبا امر کړی دی او په نسبت د نورو میاشتو باندې په هغه کې دومره زور یې پرې نه دی ورکړی، نه یې پرې دومره امر کړی دی. نو پکار ده چې موږ د رمضان مبارک د میاشتې د روژې نیولو سره سره دغه مستحبات، ځکه دا د روژې سره تړلي مستحبات او سنتونه دي، نو پکار ده چې د دې دا په نظر کې ونیسو او عمل پرې وکړو تر څو مغه روژه د رمضان مبارک نور له ډوله یو ښایسته شي او اجر او ثواب یې زموږ ډیر شي. اولنی مستحب کې دا دی چې انسان باید پیشنمې وکړي یا زموږ او ستاسې د ځینو ورونو په اصطلاح باندې چربانګې وکړي، د سهار په دغه کې ډوډۍ وخوري. دا ځکه ډیر خلک زموږ او ستاسې په وطنونو کې خو به هغې د دې عادت دي چې خوب کوي، د خوب نه وروسته راپاڅېږي، پیشنمې په خپل وخت باندې کوي، سبا ته نږدې په سلسل لیل کې کوي، په د شپې په آخري برخه کې. او زموږ دلته په خلیجي هیوادونو کې بیا بالخصوص په سعودي عربستان کې او په دې کلونو کې نو شپه لنډی، د دې د وجې نه ډېر خلک هغې خوب نه کوي، بیا د شپې د 1 نیمې پورې یا د 2 پورې کیني، بیا د شپې په اوله برخه کې چې خوراک وکړي وایي یاره زه خوب کوم او د کیږي او هغه پیشنمي ته څه اهتمام نه ورکوي. نو یوازې دا پیشنمي د خېټې ډکول مقصد په دې کې نه دی، بلکې په دې باندې الله رب العزت اجر او ثواب ورکوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای تصحروا فإن فی السحور برکة، وایي پیشنمي وکړئ په رمضان کې یا عمومي په هر د روژې د نیولو په ورځو کې، که هغه قضایي که نظر وي که نفلي که مستحبي که هر قسم روژه که په رمضان کې، نو پکار ده چې موږ پیشنمي خامخا وکړو، ځکه په دې کې برکت دی، په دې کې اجر او ثواب دی. همدارنګې نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې انسان نور کله پرېوځي، که اذان شوی او که نه شوی، نو پکار ده چې هغه افطاری وکړي، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطره، وایي خلک به په خیر باندې وي او حالت بیا ډېر ښه وي تر څو چې دی په روژې ماتولو کې تلوار وکړي. نو تلوار دا معنی چې نور پرېوځي، ته متاکد شي چې نور پرېوته، نو دا مقصد نه دی چې را که اذان نه شوی نو ته به ولو نور پرېوتی نو ته به اذان ته انتظار کوې. خو د اذان زموږ او ستاسې په عمومي مسلمانانو کې دا یو علامه په دې ده چې اذان د نور د پرېوتو نه وروسته کېږي. نو په ډیرو وطنونو کې خو د نور د پرېوتو سره سمدستي کېږي، لکه دلته په سعودي عربستان کې، بیا زموږ او ستاسې په ملکونو کې 15 منټه یا 10 منټه د نور د پرېوتو نه وروسته اذان مؤذنین کوي، د مسجد امامان یا مؤذنین. نو که په داسې حالت کې انسان متأکد چې نور پرېوتی دی، نو اذان ته انتظار دا څه لازمي نه دی، او روژه ماتول پکار دی، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې زور ورکړی چې په خپل وخت د نور د پرېوتو سره ماته کړي. همدارنګې بل سنت او مستحب کار د رمضان یا د روژې سره تړلی هغه دا دی چې انسان باید کوشش وکړي په تازه کجورو باندې روژه ماته کړي. تازه کجورې نه وي، وخت یې موسم نه وي، مثلا په وچو کجورو باندې ماته کړي، په دغه هم نه وي، نو بیا په اوبو باندې ماتول د روژې پکار دی. همدارنګې بل د روژې سره یو تړلی مستحب او سنت کار هغه دا دی چې د روژه ماتې په حالت کې بے صبری نه ده پکار، په دې کې دعاګانې کول دعاګانې پکار دی او دا مستحب کار دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وایي ان للصائم عند فطره
دعوة لا ترد. وایي د روجهدار د روجې ماتولو په وخت کې د هغه لپاره یو دعا الله رب العزت مقرر کړي، که دغه دعا وکړي نو لا ترد، د الله په دربار کې بیا هغه نه ردیږي. برحال د دعا په حق به انشاءالله یو بیان مستقل کومه، خو کله چې دعا نه ردیږي هغه دا ده چې دعا په خپلو آداب او مسنون طریقو باندې موافق وي، نو انشاءالله د مسلمان هغه دعا به قبلیږي او د الله نه پکې اخلاص وکړي. دا به انشاءالله یو بل بیان کې به ذکر کوو ملګرو ته. همدارنګې په رمضان مبارک کې ذکر اذکار تلاوتونه کول دا ډېر ښه کار دی. امام مالک رحمه الله مشهور امام د اسلام او هغه به ټول کال د حدیثو د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیثو درسونه کول په مسجد نبوي کې بناسو. خو رمضان مبارک چې براغی نو کتاب به بند که شاګردانو ته به ویلې دا د عبادت میاشت ده او دې کې ډېر زیات فضیلت دی، نو بیا به تلاوتونه شروع کړل، ذکرونه به شروع کړل او ځان به د قرآن تلاوت ته نورو عملونو ته فارغه کړه. موږ او تاسو ته پکار ده چې د رمضان مبارک کې ډېر تلاوتونه وکړو، ذکرونه وکړو، په ولاړه په ناسته په روانه په هر حالت کې ذکر موږ او تاسو کولی شو. نو داسې ونه وایو چې په جومات کې منو تلاوت به کوم یا به ذکر کوم او بار په لاره کې نشم کولی، هر وخت نه فایده واخله. همدارنګې په رمضان مبارک کې بالخصوص او عمومي په هر حالت کې روجهدار ته روجه ماتې ورکول دی که ډېر زیات اجر او ثواب دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من فطر صائما کان له من الاجر مثل اجر الصائم. چا چې وایي روجهدار ته روجه ماتې ورکړه د دې انسان دپاره دومره اجر او ثواب دی لکه څومره چې د هغه روجهدار دپاره د روجې په سبب د هغه اجر او ثواب کېږي، دومره روجه ماتې ورکولو والا ته هم دومره اجر او ثواب پرې میلاویږي. نو انشاءالله زموږ او ستاسې د ټولو تقریبا 90-95% خلکو یا فیصدي خلکو دومره وس کېږي چې یو روجه ماتې ورکړي. نبی صلی الله علیه وسلم دا نه دي فرمایلي چې یاره ته روجه چې چا نیولي روجهدار موړ که، بلکې روجه ماته یې ویلی. نو که روجه ماتې سره موړ شي او که موړ نه شي نو هغه لازمه نه ده، خو دغه یو چا کجوره وس کېږي، چا یو ګیلاس اوبه وس کېږي، چا یو ګیلاس شوده او حلیب وس کېږي، د چا یو شوملې وس کېږي، د چا یو بل څه وس کېږي، سبزي وس کېږي. نو په کار ده چې په رمضان مبارک کې د خپلو ګاونډیانو د خپلو ورونو فقیرانو مسکینانو حالت ته وګورو او د هغوی سره مساعده وکړو، د هغوی سره روجه ماتې هغوی ته ورکو. که لږ وي د دې نه خجالت او دې کې څه دغه په کار نه دی چې انسان وایي یاره دا به دا لږ شی به زه څنګه ورکړم، تی په دې نیت باندې ورکړه چې الله زه دغه وس لرمه، نو انشاءالله ستا هغه اجر او ثواب به مو شي، ستا اخلاص الله ویني، الله رب العزت به د څوچات نه تا ته هم درکړي او د ګاونډي او د روجهدار هغه زړه به هم دنه خوشحاله شي، مینه محبت به هم پیدا شي. امید ده انشاءالله چې زما په دې خبرو باندې وفي شي وي. الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. جزاکم الله خیرا.